ور زمونږ فرض روزه تیر شو د رمضان په میاشت کې مونږ الله کو لعب خبرې شوې دي، فحش کلام شوی دی، سترګې غلط استعمال شوی دی، وګونه غلط استعمال شوی دی، لاسونه غلط استعمال شوی دی. نو فرض کې مونږ ډېره کوتاهي شوی ده. نفلی روزه هم نیول پکار دي. د قیامت پر ورځ کله اعمال تللی کېږي او فرضو کې کوتاهي روزي، نو بیا حکم وشي چې وګوره نوافل وسره شته کو نشته. نو کو انسان د نفل عبادت او اهتمام کړي، نو دغه نفل عبادت دغه فرض او پکاته کې ورچول کېږي او هغه فرض په پوره کېږي. نو کوم نفل عبادت ته بالکل شاکو او فرض هم کوتاه دي، نو کېږي بس بیا اسه مونږ تاسو خور کو په رمضان مبارک کې زمونږه د مسجدونو څنګه خپل آباد وي، د 5 وخت موس پابندي، د غرنګې د ذکر اسکار پابندي، د تلاوت پابندي، هر وخت د الله سره تعلق. او چې څنګه رمضان ختم شو بیا زموږ د مسجدونو سهل شو، ولې صرف په رمضان کې به موږ د مسفرز دی. د رمضان د میاشت د عبادتو لپاره ده چې کم ایمان تا د بسترې نه نشي را پاسولې او د خپل علاقې مسجد ته د نشي راوسته، یاد ساته کوره دغه ایمان باندې جنت تم تلل ګران دی. د کور د بسترې نه د نه را پاسې مسجد ته مزله او بیا ورته د جنت الفردوس دعوی کې. جنت خو مونږ د پاره جوړ دی، بعضې مونږ ملګري وایي جنت خو مونږ د پاره جوړ دی مسلمان د پاره، خو څه شرایط هم شته که نه، څه اعمال هم وله شته که نه. نو باید ښه اهتمام وکړو. علماو لیکلي دي کم سړی چې د مستحباتو او د سنتو خیال نه ساتي، یا ساده دا سړی د فرایضو نه محروم شي. مستحب باندې عمل وکړو، د سنتو پابندي وکړو. نبی علیہ السلام فرمایلی دي څوک چې زما اطاعت کوي، څوک چې د سنتو تابعداري کوي، نه دا زما تابعداري کوي، او څوک چې زما تابعداري کوي فقد اطاع الله، هغه اصل کې د الله اطاعت کوي، د الله تابعدار دی. نو کوم موږ دا روزي نیسو، مونځ کوو، عبادت کوو، نو دا اصل کې د نبی علیہ السلام اطاعت او باغې کې اصل کې د رب ذوالجلال اطاعت. الله دې موږ ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.